مجبور وم نو هلته دوا نه سوه کولی 3 واره کندهار ته ولاړم او علاج مې نه کېده نو مجبور وم خلکو راته ویل چې ما نه حاجي بابا هم راته ویل چې موږ وس نه لرو چې کندهار کې دوا یو ګرانې وي په کوټ کې دوا وکړه هغه ډاکټران هم ښه ډاکټران دي او هغه دوا هم ښه دوا ده منه هلته دوا وکړه یو وار یې دوا وکړه چې 3 واره خلاص شي نو په دغه خاطر باندې رالم ما ته پکار و چې ما پاسپورټ کړی وای او ویزه مې لګولی وای بیا پاکستان ته راغلی وای هم به دوی ما خوشحاله وای هم به زه خوشحاله بیا نه ماته عسکرو تکلیف راکړی 7 ساله نه م چې دغسې راغلی یم نه هېڅ چا ماته مشکل نه دی جوړ کړی لکه خپل ورور هم دونه دغه تکلیف نه دی راکړی لکه دونه خوشحالي نه دی راکړې لکه دا عسکر پور جان د افغانستان پاکستان ته 2 شپې کېږي راغلی پر برنچې باندې رالم نه یا ګیر یې کړم اوس عسکرو ګیر کړم منه مې با غیر قانوني هغو ته دا پیغام لرم وروره پر قاچاق دې نه راځي مانه پاسپورټ دې وکړي ویزه دې ولګوي بیا دې پاکستان ته راځي که رام سي بېرته به ګیرېږي لکه اوس چې موږ ګیرو زما نوم جان محمد تقریبا 15-14 کاله خالي زما کېږي زموږ مور پلار دی خو وختي راغلی موږ د تناره کار کوو زه د ګنج بایپاس پلار مې په ایران کې کار کوي او ما دلې مزدوري کول دی راله پیړو په دغه کې زه راپورته کړم دورې شناخته شته خو ما ته نه دي معلوم خو بیا هم دورې به ګورو پیدا شو که نه ګزاره به کوو دلې کور والا مې نشته یا په خپله خوشحالي نو نه ځو ګورمنټ ته دا وایي چې موږ ته دې نور وخت راکړي موږ یو حساب کتاب برابر کړو اوس موږ تقریبا د کار په کالو کې راغلي یو دورې ځو انشاءالله دا وار هغه نو ولاکه خو نو ما ته نه معلومېږي نور دغه رویه شول ډي سي افیس کې رویه شوله زموږ سره به جا پیسې نه دي راڅخه اخیستې نوید د کندهار پاکستان ته دغه 2 کاله به کېږي تناره نو په افغانستان کې پاسپورټ حساب سخته سره موږ پاسپورټ نشو جوړوی پیسه غواړي شی غواړي وخت نه راکوي نو بعد څه پکې چې وخت راکړي خو ښه خبر ده باید کار خو دوی صحیح ده خو سیار یو باید په خپله ولاړ شي ښه خبره ده هغو ته به نو زه څه پیغام کړو دغه دوی خپل کارونه دي باید را نه شي دا یې ښه ده په غیر قانوني را نه شي نه ده هر یو په خپل پاسپورټ په خپل شي باندې راشي ښه خبر ده